د دې قربانۍ دغه رواج شروع دی. ابراهیم علیه السلام چې کومه قرباني کړې ده هغه قرباني هغه د څاروي په شکل کې وه. نوح علیه السلام چې کومه قرباني کړې ده هغه د دین په شکل کې وه. نوح علیه السلام په دین باندې داسې قرباني وکړه چې ټوله دنیا د هغې مثال راوړل ګران دي. نوح علیه السلام ته د الله د طرف نه حکم کیږي چې دعوت وچلوه. نوح علیه السلام په خپل قربانۍ کې یو بچی بیلو ده، په دریو بچوی کې یو بچی کافرو، ایمان را نه وړه. نوح علیه السلام دا دعوت داسې وچلو چې د خپل زوی پروا یې ونه کړه. نوح علیه السلام ته دویم په کور کې چې یو بله لویه فتنه پرته وه هغه د بیبي په شکل کې وه. نوح علیه السلام په خپل کور کې دویمه قرباني کوي. هغه قرباني قرآن ذکر کوي. قرآن کې په 28مه سپاره کې الله فرمایي چې د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام دواړې بیبیانې کافرې وې. نوح علیه السلام د بچی قرباني م ورکړه، نوح علیه السلام د بیبي قرباني م ورکړه د دې دین دپاره. لیکن بیبي او زوی نافرمانه و. دغه سلسله د قربانۍ دا جاري وه لوط علیه السلام ته راله. لوط علیه السلام هم د خپلې بیبي قرباني ورکړه، دین یې نه منو ده. نو نوح علیه السلام سره د لوط علیه السلام بیبي دواړې دنیا نه کافرې لاړې. د هغې نه بعد دغه سلسله جاري وه. بیا ابراهیم علیه السلام راغی. ابراهیم علیه السلام ته خو الله ښکاره وویله، په خوب کې وله وویل چې پاسه خپل بچی دې ذبحه کا. ابراهیم علیه السلام چې پاسیږي خپل بچی ذبحه کوي. دا د پیغمبر د دریو پیغمبرانو د ابراهیم علیه السلام سره دا درېمه قرباني وه. دغه قربانۍ الله ته دومره محبوبه شوه چې الله رب العزت د نبی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام نه څومره اولاد راغلی دی دغه قرباني په ټولو باندې فرض کړه. دا د قربانۍ سلسله د انبیاء علیه السلام نه جاري ده. څه د اولاد په شکل کې ده، څه د څاروو په شکل کې ده، څه د بیبیانو په شکل کې ده. موسی علیه السلام بیا بله قرباني ورکوي. کوی تور غره سره روان دی، یوازې دا دی ورسره بیبي ده، دواړه را روان دي. د شپې تیاره ده،
انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس. موسیٰ علیہ السلام لری اور گوری، بی بی توئی زم او زو اور راوڑم، سا انگار براوڑم او دل تب اور بلکو تبم پی گرمشی زبم پی گرمشم. موسیٰ علیہ السلام چلاڑا قربانی تا گورا. قربانی آوازی دا ساروی ندا، دا خو سنت دا ابراہیم علیہ السلام دی، سنت دا نبی علیہ السلام دی. قربانی تب مسلمان ہر ٹیم تیاری کدا دا دین پا مقابل دا دین کی وی پا دین کی ازمیخت وی یا دا ساروی پا شکل کی وی پا دوارو کی با انسان مسلمان دا بہر قربانی تا تیار وی. التکی بی بی بیمار دا اولاد دا اللہ و تا حکم کی اذهب الى فرعون انہو طغا. بی بی لالان نشے دا شپی تیار دا پا غرونو کی خپل بی بی پریدی. بی بی ترازیم نا چی دوبارہ والا سلامو کی ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام دو کوئی تور نزی ڈائریکٹ دا فرعون پا طرف ورزی. مسلمانا ماو تا خود مال قربانی پریگ دا دا وجود قربانی مونگ نشو پورا کولے. موسیٰ علیہ السلام پا غرونو کی پا کوئی تور کی چی آبادی نشتا، اوبا نشتا، اور نشتا، روٹی نشتا، پریگ دیئے او چرتزی دا اللہ حکم پزے کئی. دا موسیٰ علیہ السلام دا بی بی حفاظت اللہ پخپل کئی. مسلمان پیغمبرانو دا سی قربانی اکڑا. ماو تا خپل قربانی تا پا دین کی اگورو چه ماو تا سو قربانی کری دا. ماو تا پموز کی سمرا قربانی کو. زد آیا دا سار پموز کی داخلے گا موکنا، آیا زما وعدہ دا اسلام مطابق دے اوکنا، آیا زما کوئی دن دا اسلام مطابق دا اوکنا، آیا زما سنت چه زما بچے پیداشی سنتوں میں آیا دا دا قرآن و حدیث مطابق دا اوکنا. صرف مونگا دا پیغمبران و واقعات داغی قربانی مونگا صرف آغی پوری خاص کری. مسلمان ماو تابت کل عبرت اخلو. مسلمان ماو تاب آغا قربانی پزان کے سنگر آولو. صرف نوح علیہ السلام او لوط علیہ السلام بی بی والا دا شریعت خلاف خبر اے خاوند تا دا پلی بی بی سنگ دا شریعت خلاف خبر منی. دا پیغمبر دا پلی بی بی او نمانو دا بی بی پنا حق و دنیا نا کافر لارا. مسلمان ماو تا دا پلی بی بی دا شریعت کار خلاف کار بئی ماو تا دا پلی بی بی منی. او دا قربانی بیا زنانو ورکڑا. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرعون بی بی دا دا فرعون خزدا لوی ظالم پا مخدز مکہ چی دا خدای دعوی کری دا. ابو جہل دا ٹولونا لوی کافر. نبی علیہ السلام فرمائی مفہوم مبارک دا سے دے چه زما فرعون دا موسیٰ علیہ السلام فرعون لوی زیاد کافرو. لیکن ابو جہل بیام تو خدای دعوی ندا کری او فرعون وہ کرا دمرا لوی کافر او دا غیب بقور کی اغا زنانہ زندگی تیرئی او ایمان پٹ ساتے لے دے. اے تور سرے تولی دخپل خاون سرا چیز ماو تا مسلمان یو او اے زنانا تا تا اللہ مسلمان خاون در کرے تب یا ولد دا شریعت دا مطابق زندگی نہ تیرے. ماو تا صرف قربانی خاص کرے پس ساروی پورے چکنی بس ساروی قربانی دا
او د پیغمبرانو دا لورې طریقې دا د قرباني ده نه. حالانکه د پیغمبر زندگی چې نبوت ورته میلاو شي د هغې نه واخلې تر خیري وفاته پورې د پیغمبر هر یو عاده دا قرباني ده. د پیغمبر هر یو نقش قدم قرباني ده. مسلمانه موت ته صرف د خوښۍ قرباني ومنو ده او د پیغمبرانو هغه قربانۍ چې په شرک رد کولو باندې خپل سرونه ورکه، په شرک رد کولو باندې بیبیانې کافرې شوې، د پیغمبر خبره ونه منو ده. مسلمانه نن موت ته په شرک مبتلا یو، مسلمانه نن موت ته په بدعاتو کې مبتلا یو، مسلمانه نن موت ته فرض مونځ نه کوو، مسلمانه موت ته بل حق خورو، مسلمانه موت ته د بلې تورسري عزت لوټ که. دغه قربانۍ د پیغمبر راته نه ښکاري چې د دې نه پیغمبر منې فرمایلی، پیغمبر د مونځ حکم کړی، لیکن دغه قربانۍ د پیغمبر ته مونږ تیار نه یو. خو بیا هم مسلمانه دا هم یو لوی فخر دی که ټول نشو کولی نو ځه دا یوه قرباني خو ادا کوو خو چې دا هم صحیح مطابق ادا کړو. او دغه قرباني کې ډېر مسایل دي. مسلمان نن د دغه مسایلو نه خبره دی، مسلمان په دغه مسایلو نه پوهیږي. کمې زنانه سره چې 9.5 تولې سونه وه په دې ځان ته قرباني واجب ده کوي به کمه زنانه یا سړی چې 1,00,000 یا 98,000 کم او بیش دومره روپۍ وي دې کې کال شرط نه دی چې د اختر په 3مه ورځ تا ته پیسې میلاو شوې، د اختر په 2مه په 1 میلاو شوې، تا باندې قرباني واجب ده، ته به قرباني کوې. هغه زنانه چې دومره لوښي خپلې لور ته والې، دومره لوښي خپلې لور ته په جهیز کې والې چې لا بعضې پکې وایي هغه سړي کور والا ته چې ستاسو دا کمره وړه ده او زما د لور سامان ډېر دی، دا کمره غټه کول غواړي. مسلمانه په دې کې تا ایسی اخیستی، په دې کې تا فریج اخیستی، په دې کې تا د ډیکوریشن لوښي اخیستی، دا په کال کې هم دغه زنانه استعمال نه کي، دغه پامونه وله تا اخیستی، دا په کال کې هم استعمال نه کي. مسلمانه واوره په دغې زنانه باندې ځان ته قرباني کول دا واجب دی او فرض دی، دا به قرباني کوي. نن د لوښو حساب نشته، نن د کپړو حساب نشته، نن د سپلو حساب د زنانو نشته، دا ټول په دې کې داخل دي چې په کال کې یو ځل هم استعمال نشي. مسلمانه دغه تورسرې زما استا د ناپوهۍ د وجې نه دا د دې دین نه ناخبره دي، او که چرې خبرې م وي بیا به وایي ما سره پیسې نشته. شریعت دا وایي یو زنانه ده د هغې سره سامان دی یا 9.5 تولې سونه ده یا 52 تولې چاندي ده. علما لیکي په فتاوو کې چې دا به دا سونه نیمه خرڅوي خو دا به قرباني کوي، دا به دا نیم لوښي خرڅوي خو دا به قرباني کوي. نن مونږ قرباني صرف په سړو لازمي کړې ده، زنانه د قربانۍ نه ځان ایستی دی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دا اللہ پیغمبر نبی علیہ السلام او فرمایل وی مونږ ورته عرض وکړه چې دا قرباني څه شی ده د الله پیغمبره؟ وی نبی علیہ السلام ورته او فرمایل چې دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیہ السلام لوی سنت دی،
یعنی دا سنت تے ورته عرض کې دا الله پیغمبره مونږ ته پکې څه دی مونږ ته پکې څه میلاویږي نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي تاسو ته په هر یو ویښته باندې یو نیکي میلاویږي بیا ورته عرض کې دا الله پیغمبره په وړۍ کې څه میلاویږي ګډ باندې خو ویښته نه وړۍ وي نبی علیه السلام ورته فرمایي وی د هرې وړۍ په بدله کې په دې وړۍ کې بیا خپل نري نري ویښته وي وی د هغې په بدله کې مې ونیکي ده د دې نه پته لګي چې څاروی اخلي ښه څاروی واخله ښه مضبوط څاروی واخله د خپل وس مطابق او ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یضحی نبی علیہ الصلاة والسلام 10 کال په مدینه کې تیر کا او په دې 10 کالو کې نبی علیہ السلام قربانی کړي چرته پریښې نه ده هر کال نبی علیہ السلام قربانی کوله پته ولګېده چې قربانی په ما او تا واجب ده سیرین رحمه الله فرمایي وی ما د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته عرض وکړه چې عبدالله رضی الله تعالی عنہ قربانی څه شی ده وی ما ته وفرمایل دا واجب ده وی ما ورته عرض وکړو څنګه واجب ده وی ما ته وفرمایل زمونږ نبی علیه السلام به دا قربانی کوله دا قربانی خلق کوي خو د قربانۍ څه مسایل دي د هغې مسایلو نه ځان خبرول پکار دي کم یو کس چې د هغه دوکاندار وي او د ده دوکاندار دغه سامان دا به د دې حساب وکړي د قربانۍ په ورځو کې چې زما په دې دوکان کې څومره مال پروت دی که چرې دا تقریبا 1 لاکھ پورې د دې قیمت د دې سودا په دې دوکاندار ځان ته قرباني واجب ده دا به قرباني کوي او که اوی نه کړه نو دا سخت ګناهګار دی په دې باندې دویمه دا چې کم سړی ګانې بجانې وی یا رباب وی یا ډولکی وی د ده سره قربانۍ کې شریکېدل جایز نه دي ځکه قرباني حلالې پیسې غواړي او د ده سره دا پیسې ټولې د ډمخانې دي د ده قرباني ځان ته نه کېږي نو ستا قرباني ورسره خراب کېږي یا سودخوري یا رشوتخوري د یو سړي تنخوا به 40,000 او د ده نه به قور نه خطا کېږي دا به قور کم ځای کې قرضېږي دا یې اخلي په 1.5 کروڑ به دا قور اخلي په 1 کروڑ به دا قور اخلي په 40,000 خو نن څوک قور نشي ساتلی دا دومره پیسې دي د کم ځای نه راوړي خو پته لګي د یتیمانانو مال دی والی پته لګي د مسلمان مری دې ماته کړې ده مسلمانه ویښ شه ما تا صرف دین دی ته ویلی چې بس 15 وخته جماعت ته راځه بس دا دین دی او به تا جنت په خلاص کې ګټلی دی مسلمانه چې پردي حق نه دې ځان نه یې بچ کړی واوره ګورې مسلمانه واوره په دې منځونو نه خلاصېږي نن موږ د پردي مال په هره طریقه وخورو د پردي مال وینې مونږ اوس کړي د خلکو نه او ته به په دغه مال قرباني کې ده به په دغه مال باندې څاروی راولي ته به په دغه مال باندې وایي یاره 10 څاروي مې حلال که ته به په دغه ورځ وایي اوښ مې حلال که خدای راستي ته خو لا د قربانۍ سوچ کې چې د یو ویښته نیکي درته نه میلاویږي الټه به دله ګناه میلاویږي تا د ابراهیم علیه السلام سنت په حرامو پیسو ادا که تا د ابراهیم علیه السلام سنت په ډمخانو پیسو ادا که تا د ابراهیم علیه السلام سنت په جوارو باندې ادا که
شراب خور بم قربانی کوي خرڅوي به شراب اب هم وایي ما قرباني وکړه 2 غوایان مې راوست دا قرباني دې وروره نه کېږي او بله مسله ده په دې خو هر سړی پوهېږي خو افسوس چې دا بعضې خبرې لګي ترخی په سړي بدې لګي مونږ چې څاروي راولو مونږ یې چېرته تړو څوک به په سړکونو تړي څوک به په کوڅو تړي که سبا موټر سایکلو والا ګاډو والا ولا څاروی ووالو په خطایي په قصدن هم نه بیا به ترې تاوان اخلي بیا به ورسره جګړې کوي نو و مسلمان وروره ستا په دې کور کې ځای نشته چې نشته ولې اخلي مه اخله چې اختر په ورځ لاړ شه وایله چې د بل مسلمان دې په عذاب کړی دی د بل مسلمان کور مخه دې په عذاب کړې ده ګندګي دې د کوڅو نه ډکه کړې ده صفایي په خپله نه کوې او بل مسلمان مخې ته په سړک باندې ترې تړلی ګاډو ته مسله مسلمان ته مسله و مسلمانه دا خو قرباني وه او قرباني د سنت مطابق ادا کا تا خو خلقو ته زحمت جوړ کړی مسلمانه دا ټولې قربانۍ ما او تا صرف ما درته وویل ما او تا صرف قرباني څه ته ویلې ما او تا صرف قرباني دې ته ویلې چې بس سروی حلال کا بس پیغمبرانو هم دا یوه قرباني کړې لورې نه دي کړې پیغمبرانو خپلې وینې د دین دپاره توی کړې دا قرباني ده پیغمبرانو د بل حق وښوده هغه حق ادا قدام قرباني ده پیغمبرانو د غریبانو د ګاونډي طریقه راته وښوده دا ادا قدام قرباني ده موږ ته پیغمبرانو د لارې اصول ښودلي دي چې د لارې دا اصول دي اوه پوټه به لار ساتي شریعت موږ ته دا ښودلي دي مسلمانه تا اوه پوټه لار راغونډه کړه په 4 پوټو کې دې پرېښوده بیا چې سبا ستا څاروی ګاډي ووایي بیا پې تاڼې رپورټ ته کوې بیا د هغه نه پیسې تا اخلې او بیا په دغو پیسو دغه مردارو پیسو باندې ځي بیا بل څاروی اخلې دغه څاروی خو څه کوې چې دغه کمې پیسې دې واخیستې که په دې دې بل څاروی واخیسته قرباني دې نه کېږي ځان ته لورې پیسې راواله قرباني وکړه د قربانۍ ډېر خیال او یو بله مسله هغه ډېره همدغه ده چې بعضې خلک دا خبره کوي وی په تا باندې مرغۍ غول وکړه دا مسله خو غور سره واورو وی په تا باندې چرې مرغۍ غول وکړ په لاره روان د بره نه راپرېوت وی ته بختور یې و مسلمانه کم خوا روان یې ګندګۍ سره سړی بختور کېږي که سړی بېلمازه کېږي مسلمان ګندګۍ ته بختور وایي حالانکه ګندګي چې در باندې پرېوته فوراً به وینځي که مونځ دې پکې وکړه مونځ دې نه کېږي مشکات شریف روایت دی او صحیح روایت نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام یو کس ولید چې داسې روانو او په کوترې پسې منډه واله منډه ورپسې اخیستې او پسې روانو نبی علیه السلام وفرمایل چې دا کم ورپسې منډه وی مفهوم مبارک کې داسې دی دا شیطان دی او د کم شي پسې چې روان دی هغه هم شیطان دی یعنی کوتره نن ما او تا په کور کې ساتلي دي دا علما فرمایي په دې روایت څخه دا حرام دي ساتل نن مسلمان سزري دي که څه ورته وایي اوازونه هغې ساتلي چا کمترې ساتلي به لاندې ترې کښېنه او بره جال وله جوړ که دا ټول برکت او دا ټول دغه ښایسته مواد به په همتا راځي سار چې راپاسې د برکتونو نه به ډک راپاسې مسلمانه قسم په الله مونږ د نیم دین نه ناخبره یو ګورئ مونږ صرف دین د خپلې خوښۍ ګرځولی دی چې بس دا کوه به دومره اجر دې وګټه دا کوه به دومره اجر دې وګټه اجر نه څوک انکار نه کوي
مون ځان ته عبادت دی، روژه ځان ته عبادت دی، قرباني ځان ته لوی عبادت دی. خو شرط دا دی چې په حلالو اوس به ډېر خلک حج ته تلي، حج ته به تلي او ما ته به پته وي چې دا په حرامو تللی دی، رشوت یې به اخیستي، سودخور به وي. یو کس راته وي چې استاد یو ځای ته لاړو، وی بټۍ کې مې چې حاجي صاحب دا خو حرامې دي، دا وګوره دا ریټ په دومره دی، ته ورسره دا دوکه کې یو خو مال دیسي ورکې، یو ورسره پراټ کې ریټ په دې دی، ته پکې کمیشن یې د ځان نه چې دا خو حرامې دي. وی ما ته څه وایي؟ وی مړه بس خیر دی، دا به وکړو، بس روژه کې به عمرې ته لاړ شم او عمره به وکړم، به د ګناهونو نه به داسې صفا شم لکه انډه چې د ویښتو نه صفای. ته سوچ کوه په حرامو پیسو باندې دا عمرې ته ځي، ګناهونه صفا کوي. ته چې پرې لاړ شي ګناهونه به دې صفا شي؟ خدای راستي چې ته راشې چې 100 ګناهونه دې وي چې 500 وي. نو قربانۍ کې حلال رزق ولګو، حلالې پیسې. ما او تا خو ماشاءالله سار تاسو وځئ او ماښام راځئ، دا مزدوري کوئ، خو دا بار خلک چې زه وګورم په کمو ګاډو کې ګرځي، قسم په الله خره ته معلوم دي. بعضې خلک راته ښه معلوم دي په داسې ګاډي کې ګرځي، دفتر ته رواني، او ما له ښه معلوم وي چې د ده نیمې پیسې څه کې چې په 100 کې 80% د ده پیسې حرامي. او ما ورته متوي حاجي صاحب السلام علیکم، و حاجي صاحب داسې او ښه یې پېژني، ښه درته پته ده. حاجي صاحب ورته بیا مه وایه، ګورئ عاطي صاحب ورته وایه، وایي عاطي صاحب السلام علیکم. افسوس مسلمانه مونږ به کله پوهېږو؟ قسم په الله دا حقوق العباد دا الله نه معاف کوي. ګوره دا یاد وساتئ، هم که الله خپل فضل وکړه بېله خبره، حقوق العباد الله نه معاف کوي. حقوق الله کې که غلطي وشي توبه وباسه، الله یې معاف کوي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ته نه صحیح قربانۍ کولو توفیق راکړي.